تاسو به اوریدلی چې هغه کم یو صحابي دی چې نه مونځ کړی دی نه روجې نیولي نه زکات ورکړی او نور هم داسې عملونه نه دي کړي او ډایرک جنت ته تللی دی اسود راعي اگر چې په نومونو کې اختلاف شته نن د سره زه د داسې صحابي واقعه ذکر کوم ها په دې سکولونو کې هم اکثر راځي چې کم صحابي دی چې هیڅ نه دي کړي او جنت ته تللی دی اکثر په دې فیسبوک او په دې میسجونو باندې هم راځي ښه نو دغه واقعه زه نن تاسو سره بیانوم نبی علیه الصلاۃ والسلام په یوې علاقې باندې حمله کوله د جنگ په اراده باندې روان دی اوس مخامخ هغه بستی ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابو دلته پړاو واچو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره خیمه هم برابر کړه خسته خیمه برابر کړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره او صحابه غیر چاپیره په پیری باندې دي او صحابه خپل کارونه کوي او لږ ټیم پس به په دغه ځای باندې حمله کوي اوس یې ګوري یو شپونکی دی او را روان دی ګډې بیزې د هغې علاقې نه را روانې کړي دي او د نبي علیه الصلاۃ والسلام د صحابو په دې خوا باندې داسې راغلی نو اسود راعي اسود وی تور ته او راعي وی ګډو سرونکي ته شپونکي ته نو دی چې کله رالی د صحابو له راورسېدو د صحابو ته وایي دا تاسو څه کوئ ده چې ته دومره ګڼه نه و لیدلې دومره ګڼې لیدلې نه وه او نه ورته دا پته ده چې یو قوم رالېږي په بل قوم باندې حمله کوي د ده کار صرف څه د ده کار دا صرف ګډې بیزې بس ساتل د هېڅ سره کار نه او کم چې یهودي هغه مالک و هغه به موله پیسې دومره بدبودار او دی چې پیسې به وجه داسې د لرې نه ورویشتې چې دا واله دا ستا هغه تنخوا ده یو قسم له نو دی د هېڅ نه و خبر نو دی چې کله رالی نو هغه صحابو ته وایي دا ګڼه تاسو د څه سازه کړې ده یو صحابي ورته وایي دا خو مونږ چې د کم ځای نه ته رالی په دغه ځای باندې مونږ اوس حمله کوو په دغه ځای باندې مونږ اوس ور روان یو دی ورته وایي ښه بیا د خیمې ته وکتل وی په دې خیمه کې څوک دي نو صحابه ورته وایي په دې کې زموږ مشر دی الله اکبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی اسود راعي ورته وایي ستاسو سردار دی پکې صحابه ورته وایي سردار مه وایه د دواړو جهانونو سردار ورته وایه زموږ پیغمبر دی وایي ښه د اسود راعي ورته وایي ما چرته د ملک باچا مشر نه دی لیدلی ما ورسره لږ میلاو کوي دا به کم ځای لږ مې ورسره میلاو کوي هغه صحابه وایي صحیح ده راځه نو چې کله روان کو نو د نبي علیه الصلاۃ والسلام خو داسې وړه شانتې خیمه وه نو دی چې کله روان کو او خیمې ته داسې ورنږدې شو نو دی ورته وایي دې صحابو ته ګوره وایي ساده یم خو دومره هم ساده نه یم آیا د دومره شان تاسو دومره په کثرت تعداد سره راغلی او ستاسو مشر به په داسې وړوکي ځای کې ناسي خاندې راپسې ولې ستاسو مشر خو به ډېره اعلی ځای کې ناسي دا خو به ډېره غټه کرسۍ ډېر غټ تخت به لګېدلی هغه به پرې ناسي تاسو زه دا کم ځای ته ما بوځئ دا خو یو وړه شانتې خیمه ده نو صحابه ورته وایي زار شم د خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سادګۍ نه صحابه ورته وایي راځه وایي دلته زمونږه د دواړو جهانونو سردار ناست دی نو د ده داسې لاسونه یې دومره څښاو چې د اخرو پې د پاسه داسې پاترې ساس کړي څښا په څښاو اوس ګوره د نبي علیه الصلاۃ والسلام اخلاق ته ګوره ښه دی چې کله رالی که نه او صحابه ورسه ور دننه شو او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړو د الله رسوله تا سره یو شپونکی میلاوېدل غواړي چې کله دا رالی چې وی کتل ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د اسود راعي ولیدو که نه بس نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مخې سره ورته پاسېد الله اکبر کبیره هر چاته به نبی علیه الصلاۃ والسلام پاسېدو ښه دې ته وایي اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق نبی علیه السلام ورته پاسېدو چې پاسېدو ده چې ورته وکتل الله اکبر چې چهرې ته وکتل د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو ان هذا الوجه ليس بوجه كاذب نبی علیہ السلام بارک دا مشهور چا چې به ورته وکتل نو هغه به وایي چې دا چهره دروغجنه نشي کېدی الله اکبر نو چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام لا ور روانېدو نو ده ورته وویل لږ صبر ودرېږئ تاسو وایي څوک یې
زوی د الله نبی ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ها و دلته تاسو سره راغلی دلته مونږ راغلی یو جنگ کو. اسود رای د سو ته پوسونه کړی دي، نو بیا ورته وی اسود رای ورته وی کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وی ته ایمان راوړه، ایمان دعوت له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته. اسود رای ورته وی کو چې ز ایمان راوړم نو سبي زب وی تا ځان تر نږدې کوم. نو وی بیا او کو ته ایمان راوړې نو وی الله به هم ځان تر نږدې او د نازبینو خلقو په سب کې به الله ودرې او الله بدلا جنت باخانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول خبره اترې وکړي. نو صحابي ورته وي ته چې دا کوم خبره کې د اسود رای ورته وي دا تر اختیارګې ته ما ځان تر نږدې کې ما نه خپل مالک هم کرکه کوي، زما د بدن نه خو بینځي ډډوزي زمانه زی ما سره خو هیڅ کم نه میلاویږي او زه خو بس دغه کار کوم او دغه شپون کې ما او صرف دا غړي بيزي سروم باس ما سره خپل مالک هم خواله ناراضي پیسې راځي د لری نه راولي. نو ته ما څنګه ځان سره ملګری کې ما به ځان سره نږدې کې سینې سره به مولګي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلا چې کله ایمان راوړي او کله مسلمان شي نو ته به پاک شي، ستانه به ټوله پلیتی بیا ختم شي. هغه وایي سیدا نو پټم باندې ایمان استرا وړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوس پسک اوس را توایا زما کار سده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلا تا چې د کم زین دا غړي بيزي راوستي دي کنه دا ورته واپس کا او په دغه ځای باندې مونږ اوس حمله کوو. دا سودرای وته وی هلا عجیبه خبره ده، دا مال خو ستاره دا واله کنه ته ورته اوس واپس کې دا مال خو ستاره او په دغه ځای خو ته حمله کې او ته چې دا ورته واپس کا. نبی علیہ السلام ته فرمایل نه امانت دا به امانتدار ته واپس کول غواړي، ته ورته دا واپس کا دا غینه پس تراشه. وی تاسو عجیبه خلک یې دومره انصاف کوي. نو اسود رای ته وی چې ته ورته دا ټوله ګړي بيزي دا ورته وروشړه اګړي بيزي ورته وروشړلې او دا غینه پس بیا رااله. نو اوس دا یو څو صحابه دا اسود رای رضی الله تعالی عنہ اولی چې د مسلمان شو او چې کله جنگ شروع شو کنه او د ورلې د داسې مارکه وکړه داسې مارکه چې صحابه ته حیران شو او ټول صحابه چې دا څوک راغلي دي پیژنوي نه چې هغه یو څو کسانو لیدل چې دا صحابي څوک ته چې راغلي دي چې دومره مونږ له همت راکو دومره کافرانو مرداران کړه او د اوس پروت ته نو دې خبرو کې دي چې هغه یو کس رالی او د شهید کو لاندې پریوتستا چې لاندې پریوتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي وي د الله رسول او څوک راغلی او پته نه لګي چې څوک دی او وی اوس کوم صحابه چې ورته ولاړ دي کنه نو هغوی وایي چې دا خو صحابي دی اځه د مخ نه چې دا کوم رڼا ځي کنه دا شهید شوی دی کوم رڼا ځي دا صحابي دی خو چې څوک دی موږ خو نه دی لیدلی یو بل نه تپوسونه کوي. نو چا وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تپوس وکړو هغه چې کله رالی کنه نو غیږ کې داسې راکړو او سوی ورته دا وایي ستاسو ورور دی وایي په لږ ټایم کې مسلمان شوی دی او تاسو څوک نه وي او دی وایي مال رالی او کلمې وي مسلمان شو الله جل شانه ورته د ایمان دولت نصیب کو او بس ورلی د شهادت په مرګ باندې او شهید شو. نو الله ولا د حور 25 لاکھ ګورو جنت ول الله جل شانه ورته. نو غرض مې دا دی چې دا دغه صحابي اسود رعی نمونه کې اختلاف شته بس ایمان راوړو او ډایرک ورلې په جنگ باندې او شهید شو. نو الله دې مونږ له داسې مرګ راوړي ښه پوه شوي او الله جل شانه دې مونږ ټول مسلمانانو له هغه اخره خاتمه په ایمان کې صحابه جي زما او ستا مشران دي ښه. نو انشاءالله مونږ تاسو د صحابو اتباع وکړو کنه په هر درجه کې دې الله جل شانه موږ سکه کامیابی ته رسوي.